بسم الله الرحمن الرحیم. د یو چا تپوس کړی دی چې دغه صیفیان څوک دي، آیا د بریلیان دي که دیوبندیان دي؟ په دغه نن سبا دغه مسله ډېره پیچیده جوړه شوې ده چې د صیفیان چې د کوم د زمونږ په خیبر پښتونخوا کې دي هغه ځان له نسبت د دیوبند کوي او وایي چې مونږ دیوبندیان یو. نو خبره دغه ده چې د صیفیان چې دي دغه کټر بریلیان او رضاخانیان دي، او دغه خبره مونږ صرف دعوا برای دعوا نه ده، بلکې دا خبره د دعوا مونږ په دلیل سره ثابتو. او په دې نه مخکې چې زه د حوالې تاسو له درکه هغه یو څو خبرې په کار ده چې تاسو یاد وساتئ. د مونږ دا خبرې د څوک په ضد او په عناد او په تعصب او په حسد باندې د هرګز نه محمول کوي. دغه صیفیانو نه مونږ سره څه رشتهداري ده او نه مونږ نه څه مځکه نیولې ده او نه مونږ سره څه جاني دشمني پیدا شوې ده. مونږ چې کومه خبره کوو لله فی الله، من اعطى لله ومنع لله وابغض لله واحب لله فقد استكمل الايمان. د مشکات حدیث. څوک د الله دپاره چاته ورکول کوي، الله دپاره چانه کم کول کوي، څوک الله دپاره چا سره محبت ګرځوي، څوک د الله دپاره چا سره بغض ساتي، دغه د ایمان کاملوالی د الله پیغمبر ورته فرمایي چې د دغه سړي ایمان کامل. نو د زمونږ دا خبرې د څوک په ضد او په عناد باندې هرګز نه محمول کوي. او دومه خبره دا ده چې عام طور باندې چې کله مونږ دغه خبرې کوو بیا دغه صیفیان وروڼه مونږ ته طعنه درکوي چې تاسو پنجپیریان یې یا تاسو وهابیان یې. زه په دې خبره باندې پوره په شرع صدر سره او صدق دل سره قسم خورمه چې مونږ د پنجپیریات نه هم بیزاره یو او مونږ د وهابیت نه هم بیزاره یو. مونږ وهابیت هم په غلطه او ګمراهان یې بولو او مونږ پنجپیریان هم د اهل سنت والجماعت څخه خارج بولو او ګمراهان یې بولو. مونږ نه پنجپیریان یو او نه وهابیان. دا یوه عجیبه خبره ده چې مونږ کله په پنجپیریانو سره بحث راځي نو هغه مونږ ته طعنه راکوي چې تاسو بریلیان یې، او چې کله مې بریلیانو سره بحث راځي هغه به مونږ ته طعنه راکوي چې تاسو پنجپیریان یې. الحمدلله مونږ نه بریلیان یو او نه پنجپیریان یو، مونږ یې په د منځ کې یو، مونږ دیوبندیان یو. او په دې زمانې کې علمای دیوبند په پاک او په هند کې د اهل سنت والجماعت چې کومه ترجماني کړې ده مونږ هغه صحیح بولو. د زمونږ د اتفاقي د عقایدو کتاب المهند علی المفند دی او نور کتابونه هم دي. او درېمه خبره چې دغه صیفیان وروڼه خلکو له دوکا ورکولو دپاره ورکوي. زما دا خبره د یو صیفي ورور په بنا حسد باندې دی بنا نه ګڼي، بلکې هغه له دعوت ورکو چې صیفي وروره راشه که تا ته چا په سترګې کې خاوره اچولی تا نه خپل مذهب پټ کړی نو کښېنه په جومات کې د زما په خبرې باندې غور او فکر وکړه. الله تعالی عقل درکړی دی، سوچ سمجھ درکړی دی. که د زما خبرې غلطې وې نو راشه چې ما ته ته څه وایې نو ما نه د خپله ژبه کړ، او که د زما خبره صحیح وه او درته د ملیانو تا ته په سترګو کې خټې اچولې وې شګې اچولې وې نو دې فتنې نه ځان وبس. څه وایي صیفیان چې مونږ ورته وایي چې تاسو دیوبندیان یې که بریلیان یې؟ وایي بھائی دې مونږ خو نه دیوبندیان یو نه بریلیان یو، مونږ خو اهل سنت والجماعت یو. دیوبند خو د یو زوی نوم دی او بریل خو د یو زوی نوم دی. مونږ د ځایونو سره څه کار دی؟ حالانکې د هر صیفي به تاسو لیدلی چې دې ځان سره چې نوم لیکي بیا ورسره لیکلي چې صیفي. مولانا ایاز بچا صیفي، شیخ غلام حضرت حنفي صیفي. د څومره صیفیان دي هغه ځان سره اخر کې صیفي لیکي. نو هلکه بېرته ځان سره صیفي ولې لیکي؟ او بل خبره دغه ده چې ګورئ وروڼو قادیان دا د یو زوی نوم د هندوستان، خو نن سبا چې په چا ته ووایي چې قادیاني نو د دې معنی دغه نه ده چې ته د قادیان اوسېدونکی، بلکې د دې معنی دغه ده چې ته د یو خاص فکر او یو خاص عقیدې سره چې هغه د میرزا غلام احمد قادیاني عقیده وه د ختم نبوت انکار چې هغه الله ملعون کړی و د هغه د عقیدې حامل. داسې نن سبا زمانې کې چې ته چا ته ووایي چې دیوبندي که بریلي
نو هغې دا معنا نه چې زه د دیوبند اوسېدونکی که ته د بریل اوسېدونکی بلکې معنا یې دغه چې ته حامل د کوم فکر یې د احمد رضا خان د فکر حامل یې بریلیت د فکر حامل یې که ته د دیوبندیت د فکر حامل او بله خبره دغه ده چې موږ دا هرګز نه وایو چې څوک دیوبندي نه دی بیا هغه اهل سنت والجماعت نه خارج دی دا خبره هم پېژندل پکار صوفیان دا اعتراض کوي چې بھئی هغه چې دي مصر والا خلق یا دا سعودي عرب والا خلق د عربو ممالکو والا یا برطانیه او د یورپ ممالکو والا دا خو دیوبندیان نه دي ولې دا اهل سنت والجماعت نه خارج دي دا وړونو د دوی دھوکه ده په هندوستان او په پاکستان کې د دیوبندیت او بریلیت دا خپله منځ کې مخالف سمتونه دي دا نشي کېدی چې یو سړی بریلی هم وي او دیوبندی هم احمد رضا خان په فتاوا رضویه کې په تفصل باندې صفحه لیکلي دي وایي چې دا دیوبندیان ټول کافران دي او چې څوک ورته کافران نه وایي هغه هم کافر نو دیوبندي او بریلي دا یو ځای نشي سره کېدلی مونږ دا وایو چې په هندوستان او په پاکستان کې دیوبندیان دا د یوې عقیدې حاملینو ته ویله کېږي چې اهل سنت والجماعت د عقایدو کوم تشریحات علمای دیوبند کړي دي په هغوی باندې چې کوم سړی اعتماد لري هغه ته ویله کېږي چې دیوبندي او د اهل سنت والجماعت په نام باندې احمد رضا خان بریلي علیهم علی چې کوم تحریفات او کوم دجل او فریب یې کړی دی چې کوم سړی د هغوی تحریفات او د دجل او د فریب حامل وي هغه ته ویله کېږي چې بریلي ظاهره خبره وه چې هندوستان او پاکستان نه بر په سعودیه کې په مصر کې نوره ممالکو کې په دې کې خو بریلیان ونه که نه نو چې په دې کې بریلیان نو هلته دیوبندیان هم دا بلکل داسې مثال دی هغه ورځ یو ورځ ما یو غیر مقلد سره بحث ونه هغه ماته وایي چې د رسول الله په زمانه کې مقلدین وو تاسو ځان باندې دا نوم ولې ایښی دی مقلد نو ما ورته ویل چې وروره دا خبره باندې ځان پوه کړه چې نام برای تعارف په سړی په ځان باندې کېږي نام چې سړی په ځان باندې کېږي هغه د خپل شناخت لپاره لکه د یو سړي نوم زید دی نو دا زید نوم د ده د شناخت لپاره دی او چونکې مونږ ځان ته مقلدین وایو د غیر مقلدینو نه خپل ځان جدا کولو دپاره چې مونږ شناخت وشي چې مونږ مقلدین یو د ائمه اربعه تقلید مونږ کوو مونږ د غیر مقلدین او د فقه منکرین نه یو نو ما ورته ویل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چونکې غیر مقلدین نو ځکه مونږ هلته بیا مقلدینو نام هم نو خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې نه د هندوستان ته چې کله انګریز راغی بیا د غیر مقلدیت و فتنه یې را پیدا کړله نو د غیر مقلدیت د فتنې نه ځان جدا کولو دپاره موږ د خپل شناخت د په مقلد سره کوو مقلد موږ دا نه وایو چې دغه الزامي جواب دی تحقیق دغه دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې مقلدین و امام ابن قیم او شاه ولی الله رحمت الله علیه دغه ټولو حضراتو لیکلي خپله غیر مقلدین یې مني چې صحابه هم تقلید کړی دي مشهور غیر مقلد دی امین الله پېښوري هغه په الحق الصریح چې د مشکات شرح یې لیکلی ده په مشکات د حدیث لاندې انما شفاء العین السؤال لاندې لیکلی دي چې یو صحابي د نورو صحابهو تقلید کړی خو الزامي جواب ما دا ورکړ چې چونکې د رسول الله په زمانې کې غیر مقلدین نو ځکه مونږ هلته ځانو ته مقلدین هم نه ویل که چېرته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانې کې غیر مقلدین را پیدا شوي وای نو هغوی به ځان ته مقلدین ویلي وای ځکه چې نام د شناخت لپاره خو چې کله نه غیر مقلدین راغلي دي مونږ د شناخت لپاره ځان ته اوس مقلد لفظ استعمال بلکل ډک کسان چونکې په هندوستان او په پاکستان کې فتنه د بریلیت وه نو مونږ د خپل شناخت لپاره دیوبند لفظ استعمالوو او په د نورو ملکونو کې بریلیت فتنه شته نه هغه هلته ټول خلق اهل سنت والجماعت دي او د اهل سنت والجماعت سره خپل تعارف کوي خو د زمونږ په ملکونو کې هندوستان او پاکستان کې بریلیان هم ځان ته اهل سنت والجماعت او دیوبندیان هم مونږ دا وایو چې اهل سنت والجماعت کومه تشریح دیوبند کړې ده هغه بریلیان دی هغه ګرد هم نه ورسېږي اوس خبره دغه ده چې مونږ دا وایو چې صوفیان بریلیان دي آیا دا خبره مونږ د ځان نه کوو نه دا خبره مونږ د ځان نه کوو دا خبره د صوفیانو ټولو کتابونو لیکلې ده د پیر سیف الرحمن چې د دوی خپل ځان ورته نسبت کوي د باډې پیر چې څومره خلفا دي هغه ټول ځان ته بریلیان
هغه ټول ځان بریلیت طرف ته منسوبوي او په دیوبندیت باندې ردونه کوي. هغه ورځ ماته یو دغه د سیفیانو یو مناظر د هغه ماته وایي چې دا خو بچا د خپله ذاتي رایه به هلکه یو سیفي که لیکلی وی په خپل کتاب کې چې مونږ بریلیان یو نو مونږ به دا ویلي وی چې دا د ذاتي رایه ده، خو یوم لیکي بلم لیکي لسو نه زیاتې حوالې چې ټول سیفیان ځان ته لیکي چې مونږ بریلیان یو نو مونږ یې څنګه وکړو. بل په د زمونږ ملکونو کې په پاکستان کې په سرحد کې صوبه خیبر پښتونخوا کې چې څومره مسائل د بریلیانو دي، بریلیان د عالم الغیب عقیده ده، حاضر ناظر عقیده ده، نور او د بشر عقیده ده، مروج جشن عید میلاد النبی ده، مروج ذخیل اسقاط ده او د تبلیغی جماعت او د علماء حق مخالفت ده. د څومره عقاید چې دي د بریلیانو خصوصي عقاید دا ټول دا سیفیانو دغه ټول عقاید دا سیفیانو دي. او دا خبره تاسو ته معلومه ده چې څنګه الله جل جلاله په خپلو قدرتونو سره پېژندل شي داسې انسان چې دی هغه په خپلو اعمالو سره پېژندل شي. نو نن سبا تاسو وګورئ چرته چې سیفیان نو دوی به مناظره په عالم الغیب لګولئ، په نور او په بشر به یې لګولئ او په دې مروج جشن عید میلاد النبي په بدعت باندې به یې لګولئ، مروج ذخیل اسقاط باندې به یې لګولئ. دا ټول مسلکي شنختونه چې د بریلیانو د دوی خپل کړي دي. نو آیا تاسو څنګه نه یو بریلیان؟ او بله خبره دغه ده چې په صوبه سرحد کې صوبه خیبر پښتونخوا کې بریلیان د انتهایی بدنام دي او پښتانه بریلیانو نه ډېر انتهایی ورنه نفرت کوي. او په پنجاب علاقو کې د بریلیانو زور دی، هلته خلکو کې بدعات زیات دي. نو دلته د سیفیان په صوبه خیبر پښتونخوا کې د دوکه اختیاري چې ځان ته وایي چې مونږ دیوبندیان یو، دیوبند طرف ته ځان منسوبوي. خو راځئ چې د دوی د کتابونو حوالې زه درکړم، مختصر یې درته وایم، د زما په دې حوالو باندې تاسو غور او فکر وکړئ. که د زما خبرې غلطې خو بیا خو صحیح ده، او که د زما خبرې صحیح وي نو دا تاسو نه خاص دی درخواست دی چې د ګمراهۍ نه ځان وساتئ. او دا حوالې مولانا ساجد خان نقشبندي دامت برکاتهم العالیه چې د زمونږ یو ډېر خوږ ملګری دی او مشهور مصنف او تصانیف کثیره یې دي. دفاع اهل سنت والجماعت په 2 جلدونو کې کتاب راغلی دی، په زرګونو صفحاتو باندې مشتمل دی. او داسې کتاب دی چې د علماء دیوبند او د دارالعلوم دیوبند اساتذهو په تقریرونه دي او انتهایی مفید او د بریلیت په مقابلې کې متوړ جواب دی کتاب کړی دی. انشاءالله بریلیان به د دې کتاب د جواب لیکلو نه عاجز دي. دا حوالې زه د مولانا ساجد خان نقشبندي صاحب یو مضمون دی چې هغه ما ته لیږلی دی، د هغه مضمون نه زه تاسو ته د حوالې تېروم. دا تاسو ګڼئ صرف د پیر سیف الرحمن صاحب، د پیر سیف الرحمن یو خلیفه دی مولانا احمد علی شاه سیفي، د کراچي اوسېدونکی دی. د هغه کتاب دی مجموعه رسائل په نوم باندې، د مجموعه رسائل 2م جلد دی او صفحه 291 ده. او دا کتاب چاپ کړی دی د سیفیانو مدرسې جامعه امام ربانی کراچي، دا د سیفیانو مدرسه ده. دا کتاب هغه چاپ کړی دی. اوس دا سیفیان دا سیفي د پیر سیف الرحمن خلیفہ څه وایي؟ خپله لیکي وایي چې آج کے عہد میں اس قسم کے اختلافی مسائل میں ہم اہل سنت کے لیے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا قول فیصل ہے. د بریلوی خپل اقرار کوي چې په دا نن زمانه کې دیوبندیانو د بریلیانو په مابین کې څومره عقایدي او فروعي مسایل اختلافي دي، په دې ټولو مسایلو کې زمونږ دپاره قول فیصل او زمونږ دپاره دلیل او حجت هغه د احمد رضا خان بریلي قول. دا د پیر سیف الرحمن خلیفه خپل لیکلي. اوس چې د دوی دپاره په اختلافي مسایلو کې سیفیانو دپاره په اختلافي مسایلو کې دلیل او حجت کې فاضل بریلوي اعلی حضرت احمد رضا خان چې د بریلیت بنیاد ایښي دغه دی. نو دوی په کومه خوله باندې ځان ته وایي چې مونږ بریلیان نه یو، مونږ دیوبندیان یو، مونږ عقاید هغه دي چې کوم د دیوبند دي. او بل د پیر سیف الرحمن یو خلیفه دی، د پیر سیف الرحمن
خلیفہ عام خلیفہ هم نه دی، خلیفہ مطلق دی، مولانا محمد عباس تیسی مجددی. مولانا محمد عباس تیسی مجددی دا د پیر سیف الرحمن خلیفہ مطلق دی او د تیسیانو یو رساله ده بهار اسلام. د بهار اسلام رساله په صفحه 5 باندې لیکلي دي چې د خلیفہ مطلق د تیسیانو په نیز د خلافت ټولو نه اعلی درجه ده. نو گویا د مولانا محمد عباس تیسی دا د پیر سیف الرحمن ټولو نه اعلی خلیفہ او اوچت خلیفہ دی. او سراشه د پیر سیف الرحمن د ټولو نه اوچت او اعلی خلیفہ څه لیکي. اوس زه دې ته حیران یم چې دغه تیسیان په کومه خوله باندې خپل انکار کوي. دا د ده رساله ده د عباس تیسی چې د پیر سیف الرحمن خلیفہ مطلق دی. د رسالې نوم یې دی بهار الاسلام. بهار الاسلام او دا رسالات شایع کړې ده او چپ کړې ده دارالعلوم تیسیه لاهور والا. دا د تیسیانو مدرسه ده په لاهور کې، هغې چپ کړې ده. دا چې کله پیر سیف الرحمن د دنیا نه لاړ مړ شو نو دغ مولوي محمد عباس چې د پیر سیف الرحمن خلیفہ مطلق دی یوه رساله یې د پیر سیف الرحمن په حالاتو باندې شکایه کړه او په دې رسالې کې د ده د پیر سیف الرحمن په تاثراتو کې په دې رسالې کې د بریلیانو تاثرات شامل کړل. په هغه کې کوم بریلیان دي تاسو القباتو ته غوږ ونیسئ. استاذ الاستاذ شیخ الحدیث علامه محمد اشرف سیالوي د کټر بریلی دی او دې لقب څه ورکوي او دغه اشرف سیالوي هغه انسان دی چې دا علامه حق نواز جنگوي شهید رحمت الله علیه سره په جنگ کې د اکابرینو دیوبند په کفر او په ایمان باندې مناظره شوې وه. دا دومره ګستاخو د اشرف سیالوي چې برملا به مناظرې او به تقریرونه کول چې اکابرین دیوبند دغه ټول کافران دي او چې ورته څوک کافران نه وایي هغه هم کافر دی. او دې ته ګوره د پیر سیف الرحمن د خلیفہ مطلق دا د محمد اشرف سیالوي ته څه القابات ورکوي. استاذ الاستاذ شیخ الحدیث علامه دا القابات ورکوي او په دې رسالې کې د پیر سیف الرحمن په زندګۍ د حالاتو باندې د ده تاثرات هم شامل کړي. دوم بارني دی ډاکټر اشرف آصف جلالی د بهار اسلام رساله کې د ده تاثرات هم د پیر سیف الرحمن خلیفہ مطلق شامل کړي دي او القابات یې څه ورکړي دي. استاذ العلماء محقق دوره حضرت علامه مفتی ډاکټر محمد اشرف آصف جلالی محقق دوره علامه مفتی دا هغه دی دا اشرف جلالی ته څومره غټ القابات ورکړي دي. دا خو تاسو ولیدل او دا هغه بریلي دي چې په دې وخت کې د پاکستان د بریلیانو د کابینې مرکزي شخصیت کې او د ده په وزارت کې د رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه په فتاوا رشیدیه باندې پابندي لګېدلې وه او دا دومره نجس بریلي دی نپاک چې د ده په سربراهي کې په فیصل آباد کې د خطیب یورپ او ایشیا مولانا ضیاء القاسمی شهید رحمت الله علیه د قبر مبارک کې به حرمتي کړې وه هغه د ده په سربراهي کې وه اشرف جلالی پام کې او بریلیان ورته څه القابات ورکوي. ماشاءالله محقق دوره او استاذ العلماء. دا دریم بریلی دی ذکر گوشه محدث اعظم پاکستان صاحبزاده فضل کریم. دا صاحبزاده فضل کریم چې دیوبندیانو ته به برملا کافران ویل او د دیوبندیانو کتابونه په اور کې سوځولي وو د دې تاثرات او دې ته څه القابات ورکړي دي. محدث اعظم پاکستان دا د پیر سیف الرحمن خلیفہ مطلق چې کراچۍ لاهور والا په دې رسالې کې بهار اسلام کې د تیسیانو چې رساله ده د بریلیانو د علماو ته چې دیوبندیانو ته برملا کافران ویل او په ناجایزې فتوې به یې په لګولې د کفر دا د القابات یې ورکړي دي او په دا رساله کې د یو دیوبندي مشر عالم یو دیوبندي تاثرات یې هم نه دي پیش کړي. اوس دا ځان ته د تیسیان ځان ته وایي چې نه مونږ دیوبندیان دا په کومه خوله باندې ځان ته وایي. او دغه مجموع رسائل حصہ دوم او صفحه دریمه حواله درکو. مجموع رسائل دویمه حصہ ده او صفحه 354 ده. په دې کې د احمد علي سیاح سیفي د بریلیانو د پیر سیف الرحمن خلیفہ لیکي د بریلیانو یو عالم ته لیکي
वही के मौलाना निजाम उद्दीन बरेलवी ने भी इशारे को मना लिखा है, हालांकि वो अपने वक्त के मुनाजिर थे और इशारा करने के बारे में कई दलाइल नकल किए हैं। दादा मौलाना निजामुद्दीन बरेली का साल का बात और कही वही दादा खपल वक्त से मुनाजिर, हालांकि जे मौलाना दागचे दे निजामुद्दीन बरेली जे पखपल किताब के अनवार शरीयत के पदवणु जिल्दुनो के उलमाए देवबंद बने, खासुसन शाह इस्माइल शहीद, मौलाना कासिम ननूत्री बानी दारुल देवबंद, फकीहुल असर मौलाना रशीद अहमद गंगोही और मुहद्दिस कबीर अल्लामा खलील अहमद सहारनपुरी, हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली तनवी से काफिर बार बार ये और कभी नहीं टोल काफिरान और जे बरेली दा पीर सैफ रहमान खलीफा सला कबर कई दा खपल वक्त मुनाजिर दे और द तासुरात और द कौल नकल कई पर दलील पर जाए के द पीर सैफ रहमान यो बल खलीफा दे निसारुल हक नो में दे अगर किताब दे इकराम मुस्लिम दे निसारुल हक के द पीर सैफ रहमान खलीफा दे अगर किताब दे इकराम मुस्लिम दा निसारुल हक खलीफा पीर सैफुर रहमान पखपल किताब पे इकराम मुस्लिम के सो इदा सलवरम हवाला दरको पजीब किताब इकराम मुस्लिम पा आखिरी सफा बांधी लिखी कि ज़ख्फलो सालिकीनो दे पारा ओमाना बेच कौन चो खल्को दे पारा तो जरूरी किताबू न खय कि दुई का पकार दे कि दागुई किताबू मुताला उठी और बे कुम किताबू नहीं लिखले दायो जो बंदी आलिम किताबें न लिखले तोली दब्बर लियानो किताबू न लिखली दी जद पीर सैफ रहमान खलीफा दे निसारुल हक पदे खपल किताब के ऐसे ज्ञान का सुजान तक कुमा खुलवाई के मुंग जो बंदियान मुंग बरेलियान नहीं यार दुरोग वेला केगी खुदा दीन को नाम उखल को तो दुरोग मावर कोई सुख दुरोगा जन कड़ी बन जा अल्लाह लानत वारेगी दा हुसा से कि खर गैरत के यो सड़ यो चीज बंद पे ये अकीदे ये वो आगा अकीदे के इजहार वाले न करे जखवाए मचदा के अकीदा के सड़े पटई दागे इजहार नहीं कवले दा अकीदे बंद खुदा सड़े मचिया दूसरी दा वही निसारुल हक की इकराम मुस्लिम दाखिली सफा बाने वही के जखपल बेच कौन किताब दा तो जरूरी किताबू न खय कि दुई का पुकार द दे मुतला दौकी तफसीर ज़ियाउल कुरान दा द पीर करम शाह अजहरी की तोब दे दो वर सर कलीम दी के हजरत अल्लामा पीर करम शाह अल अजहरी रहमहुल्लाह अलैह दा वही के दा द बरेली और द्वम किताब चाली करे वही तफसीर आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह व मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी दा मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी खैर मक्के से पर रवान दरियाम किताबें निकले दी अहकामुल कुरान मौलाना मोहम्मद जलालुद्दीन कादरी बरेली और दरियाम कलरवान किताबें निकले दी सुन्नी बहसी और मुफ्ती खलील खान बरकाती मौलाना आलम फखरी दा सुन्नी बहसी और अगर किताब दे कि दे मौलाना शाह अशरफ अली तनवी साहब रहमतुल्लाह अलैह दे बहसी और को मुकाबले के बरेलियानो तहरीर करे दे और दा जलालुद्दीन मुफ्ती खलील खान बरकाती अगर बरेली आलिम दे कि दा सुन्नी बहसी और कले करे कि हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली तनवी साहब का काफिर हुए उस दा पिंजमा हवाला दर को द पीर सैफुर रहमान यो लोई खलीफा दे ममताज खलीफा दे अल्लामा सैयद उमर दराज सैफी मशहदी अल्लामा सैयद उमर दराज सैफी मशहदी दागा पखपल रिसाला के मजल्लतुल इल्म को नंबर ने दरी सलादा अगर के यो खास नंबर द पीर सैफुर रहमान द जिंदगी पे हालात बांधे में लिखले हो सैकड़ो द पीर सैफुर रहमान पे हालात बांधे की कुमारी सला लिखले द मजल्लतुल इल्म द पीर सैफुर रहमान खलीफा दे सैयद उमर दराज सैफी द देर रिसाले पे सफा दो बांधे दई सोई कि दा वही कि दारी सलाह से चापन उम्बन लिख वही के बयातगार इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदीन मिल्लत परवाना शमे रिसालत अजीमुल बरकत अजीमुल मर्तबत हजरत अल्लामा मौलाना शाह अहमद रजा खान फादिल बरेली खुद की ससिर आया ओसम साथ तपुजी की सख्त की रसीफियान बरेलियान दतासोली दे अहमद रजा खान से कि कुमल का बात वरकड़ी कि दप याद की वही दारी सलाह से कौमा او د دې رسالې ثواب د دې لازم کدا دیوبندي خو د دیوبندي نام نام او د دې صفحې په دغه مجلة العلم رسالې په صفحه یو کم سپیته باندې لیکلي دي چې استاد العلماء حضرت علامہ ډاکټر سرفراز نعیمی ناظم اعلی جامعہ نعیمیہ لاہور اوس دا سرفراز نعیمی دا هغه انسان دی چې دا
بریلیانو د وفاق صدرو اوس د ده زوی دی راغب نعیمي او دې ته القبات څه ورکړي دي د خطیفي دا پیر سیف الرحمن خلیفه وایي چې استاد العلماء حضرت علامه ډاکټر سرفراز نعیمي او ګورئ دا د پیر سیف الرحمن یو بل خلیفه دی خلیفه مطلق دی نثار الحق نوم دی د ده کتاب دی اکرام الحق دا اکرام الحق کتاب په صفحه 284 باندې او دا کتاب چاپ کړی دی د صوفیانو ناصر تبلیغ صوفیه دعوت الی الخیر کراچی دې رسالې کې اعلی حضرت ته کوم القابات ورکړي د پیر سیف الرحمن خلیفه دی وایي اعلی حضرت عظیم البرکت اعلم العلماء الربانیین افضل العلماء الحقانیین حامی السنن معجزة من معجزات المرسلین ذي التصنيفات الرائقة والتحقيقات الفائقة والتدقيقات السائقة سهج المحققين سراج المدققين أكمل الفقهاء المحدثين حضرت سيدنا الواجد مجد الماجد أطيب الأطائب مولانا محمد مولوي محمد نقي علي خان صاحب محمدي سني قادري برکتی دا محمد نقی علی خان دا د اعلی حضرت فاضل بریلی احمد رضا خان علیه پلار نام دی او دې ته سال قبات ورکړي دي سراج الفقهاء ماشاءالله اکمل الفقهاء تاج المحققین حضرت سیدنا دا د پیر سیف الرحمن خلیفہ دی او په دغه رساله کې په د اکرام الحق کې په صفحه 84 باندې احمد رضا خان ته کوم القبات ورکړي دي او دا د احمد رضا خان پلار چې نقي علي دا هغه انسانو چې په قاسم ننوتوي صاحب رحمت الله علیه باندې د تحذير الناس ولا فتنه چې وه دغه ده چې ګټړې وه او په قاسم ننوتوي باندې د کفر فتوا لګولې وه رحمت الله علیه اچھا دا اکرام الحق کتاب والا چې د پیر سیف الرحمن خلیفه دی دا احمد رضا خان ته کوم القابات ورکوي وایي حضرت مولانا العلام والحبر القمقام حامي السنه قامع البدعه بقيه السلف حجه الخلف مولانا الحاج المولوي احمد رضا خان سے اے سیفیانو تاسو ته د مبارک وي احمد رضا خان او ځان دیوبندیت طرف ته ما منسوبوي کني الله به دنیا هم تباه کړي او آخرت به دیوبندیت ما بدناموي او دغه اکرام الحق کتاب په صفحه 332 باندې د پیر سیف الرحمن د خلیفہ مطلق څه وایي چې مجاهد اهل سنت علامه سید نعیم الدین مراد آبادی تفسیر خزائن العرفان دا مجاهد اهل سنت لقب ورکړی دی نعیم الدین مراد آبادی ته دا نعیم الدین مراد آبادی هغه انسان دی چې د تفسیر خزائن العرفان کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د بشریت انکار کړی دی تفصیل په امام اهل سنت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمت الله علیه کتاب تنقید متین بر تفسیر نعیم الدین په هغه کې ټول موجود دی اچھا دا نهمه حواله درکوم دا صیفی عالم دی استاد العلماء شیخ القرآن دی د صیفیانو غلام فرید هزاروی دا سلی کی دا د صیفیانو کتاب دی حضرت پیر نام دی دا کتاب حضرت پیر سیف الرحمن کا پیغام علماء مشائخ اہل سنت کے نام وہی چې د پیر سیف الرحمن پیغام د اہل سنت علماء په نوم باندې او دا کتاب چاپ کړی دی مکتبه محمدیه صیفیه لاهور د صیفیانو مدرسې نه چاپ شوی دی او دې کتاب کې د استاد العلماء د صیفیانو ول غلام فرید هزاروی څه وایي چې مونږ اعتقادي او نظریاتي اعتبار سره مونږ دا احمد رضا خان بریلي د عقیدې ولئ ځکه وایي چې احمد رضا خان چې و پیر سیف الرحمن چې و یا صیفیان یا مونږ چې یو وایي چې مونږ یا غوث اعظم دستګیر هم وایو او پیر سیف الرحمن د دې وي چې خپلې مدرسې نه او خپلې آستانې نه د دې پمفلیټ هم شایع کړی او وایي چې مونږ په ټولو عقایدو کې بریلیانو سره پورا مطابقت دی مونږ عرس هم کوو وایي چې مونږ میلاد منو کوو او مونږ په عرس په موقع باندې سلام مع القیام هم کوو
دا د پیر دا خود صنفي ده. استاد العلماء شیخ القرآن غلام فرید هزاروي صنفي دی او څه وایي چې موږ په ټولو اعتقادیاتو کې د احمد رضا خان بریلیانو سره پوره موافقت کړو. او دا یو بل صنفي دی